نو د اسلام د ټولو نه اولنې مؤذن د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ. اذان دا د شعائر اسلام نه دی، اذان دا د شعائر اسلام نه دی. کم سړی اذان کوي دا سړی دی خپکیږي نه، دا دومره معتبر سړی دی، دومره معتبر سړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کم سړی چې 12 کاله اذان وکي، سونا 12 کاله اذان وکي، وی الله رب العزت د پارا پروانه ولیکي چې دې سړی باندې جهنم حرام دی، دا سړی به جنت ته ځي. الله رب العزت د پارا جنت ولیکي الاټي کې د بس موږ چې زمکالو کنه ولکه ویل کرا بس د بس دا جنت ولیکي څوک چې 12 کاله اذان وکي. یو سړی وایي چې یار 12 کاله مې نه دي پوره کړي، نشم کولی 12 کاله تانیت خو کړی دی کنه، تانیت کړی چې سونه دی وکړو الله رب العزت به هغه اجر درکړي. عجیبه غونډه کې حدیث دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د مؤذن आवाज په هر سیز باندې چې پری وزي، کدا کانې دی، کدا بوټي دي، کدا ونی دي، کدا کبل نه، کدا انسانان دي، کدا جنات دي، په هر سیز باندې د مؤذن आवाज ولګېدو د قیامت په ورځ باندې به دغه سیزونه راځي او د دې مؤذن گواهی به ورکړي. او الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، د هغه سړي نه ښایسته आवाज د چا کې دی شي، د هغه سړي نه ښایسته خبره د چا کې دی شي ممن دعا الى الله، څوک چې خلق الله طرف ته رابلي. مؤذن سوی الله اکبر الله اکبر. اے خلکو تاسو چې په دې کومو کارونو کې نښتي یې، که تاسو په پټي کې یې، که تاسو په ګاډي کې یې، که تاسو کسب کوئ، که تاسو دکانداری کوئ، که تاسو تجارت کوئ، دا هر څه واړه دي او د ټولو نه لوی ذات څوک دی؟ هغه د الله ذات دی. الله اکبر الله اکبر. څلور طرفونه دي، هر طرف والا واورئ، مغرب والا هم واورئ، مشرق والا هم واورئ، شمال والا هم واورئ، جنوب والا هم واورئ. د ټولو نه لوی هستی، د ټولو نه لوی برکت والا ذات، طاقت والا ذات دا د الله ذات دی. نو الله رب العزت دغه مؤذن د پاره د فخر په تور فرمای ومن احسن قولا، د دې مؤذن نه د چا ښایسته आवाज نشته، د ټولو نه ښایسته आवाज دی دا کوم چې د مؤذن وباسي. ځکه چې د خلک څه چاته رابلي؟ الله طرف ته رابلي. مؤذن چې اذان شروع کړي د شیطان سره سخت دشمنی، د مؤذن سره د شیطان سخت دشمنی. وې دا شیطان چې کله د مؤذن आवाज اوري وې دې هوا خارجي او منډي وې تختی، هوا خارجي او منډي وې تختی، نشي ټینګې دې د مؤذن आवाज ته. الله رب العزت دې مؤذن له دومره پاور ورکړي، دومره طاقت ورکړي. مؤذن اذان ورکون کې د دبا د قیامت پورز باندې د مړی غړانګه دا د ټول نو چته. علماء شارحین فرمایي چې د دې حدیث مطلب دا دی چې د دې مؤذن لبا الله داس یو شان ورکی، یو مرتبه به ورکی، یو نورانیت بوله ورکی چې په ټولو خلکو کې به پته لګي الګا دا مؤذنو د اذان کو. او بعض علماء فرمایي چې دینه مراد دا دی چې د مرتبه او شان به دومره اوچتي چې ټول خلک به ته بسخي، دومره بوله الله تعالی شان او مرتبه ور. نو د اذان ډیر زیات فضایل لري. وس یو سړی داسې دی، یو سړی داسې دی چې هغه اذان کوي خو د اذان الفاظ یې غلط دي. یو مؤذن اذان کوي خو د اذان الفاظ یې غلط دي. اکثر دا سوال زمانه خلک ډیر زیات یاره مفتی صاحب اذان کوي خو د پلانکی الفاظ غلط دي، د پلانکی الفاظ غلط دي. نو مس یو خبره یاد لرئ، دا زمونږه د خلکو کمزوري ده. څنګه کمزوري ده؟ تاسو کې چې څوک بهر پاتې شوي دوبۍ کې، سعودي کې یا په د نورو ملکونو کې، هلته په مسجد کې یو څو کسان یي دا خو دا ډیوټي
یو پکې امام څوک امامي دې صرف 15 وخت مونږ کوي یو پکې خطیب د خطیب کار صرف دای چې دې جمعه اخترونه که چرته نکای یا چرته جنازه نو دې صرف داغه د لپاره متعین دریم کس پکې مؤذن دې صرف اذان کوي دا سعودي دوبه والا څوک پاتې شوی دوه دوه خبره ټیک کوم غلطه ٹھیک ده کنه او پنجاب کې خمالي دلی دل دشته خو زه چون کې التنه پاتې شوی بهر ملګرو عمره لتلی او خبرال پاغه ټیم کې دونه مقنه ملاويږي چې سړی دومره تحقیق وکړي خو لیکن چې دا چانه هم اورون هغه وایي چې بای التا خادم پکې بیلی چې کوم د جمعات صفایي کوي واشمونه صفا کوي دا د سونو زګونه صفا کوي دا پکې بیلی د هر یو د بارا بل تنخای د هر یو بل تنخای ٹھیک شو وزمونږ د خلکو مسله دا ده چې دوی وایي چې بای مال امام پکار دی خو امام داسې پکار دی چې د اذان هم کوي د جمعات صفایي هم کوي دی امامتی هم کوي او دی خطابت هم کوي او په یو تنخواه کوي دا ظلم دی که انصاف دی بھائی ولی غلی شوی ظلم دی بھائی دا ته د یو کس نه څلور ډیوټۍ څنګه آلی راځي خلک بیا خپل جب ته سوچو کې چې هلکه زه خو پیسې نه شم اوس تا خبره نه کومه یاره د ټولې دنیا خبره کومه ستا سوچ ورکوټې د جزر راشي یو خپل جومات ته راونوځه جومات ته مه رانوځه د غونډې دنیا خبره کوو دا ویډیو ټولې دنیا ته ځي او ته په صبرشاه کې ناست یې جوړو بایپاس کې دا چل دی بایپاس پرېږده غونډې دنیا خبره کوه وایي دا ظلم دی دا زیاتې دی چې ته د یو کس نه څلور ډیوټۍ واخلې او تنخوا ورله د یو کس هم نه ورکوې تنخوا ورله د یو کس هم نه ورکوې او ډیوټۍ دې څلور اخلې نو بیا چې ته کله ماته وی چې د مؤذن الفاظ ټیک نه دي چې ته کله بیا وی چې د مؤذن الفاظ نه راورځي کنه د مؤذن الفاظ ټیک نه دي نو دقل بیا مالا غوسه راځي ته مؤذن مقرر کا کنه دلته په اذان باندې جګړې یو وځای کوم بل وځای کوم زوم د جمعات خبره نه کومه دا عامه خبره کومه د ټول پاکستان دا حال پنجاب تا سندھ تا بلوچستان تا هر ځای کې بس دا جګړه به بای زبو اذان کوم او دی بازان تا ول خپل مؤذن خو مقرر کړي چې دا مؤذن څوک دی مؤذن پته بګینه لګي ځکه کله بده باندې مونږه معاوضه مقرر کړه چې بای 10000 روپے به مؤذن لور کېږي ته بیا ګوره چې مؤذن خپل الفاظ ټیکې کنه ټیکې مؤذن خسته جامعه غوندي راځي کنه راځي دلته اذان کوي راشي بیا د سودري کې اذان وکي الله اکبر الله مړه کینه بقلاره ته د الله طرف ته خلک راولي او بیا د سره راولي او د سکو کنه ورش ستاده الفاظ نور دي ته او د سوکه چې نورانیت نور سی واشي چې ستا په خبره کې تاثیر سی واشي او د خلک د الله کور ته راشي نو ته مال بیا د سزانونه کې نور بسوي او اذان کې خپل خسته او د سوکا ځان ته لګ مخ کې راشه کنه نه زه خپل کاروبار نشم پرې خو دې خپل سن نشم پرې خو دې خو به زه به کوم دې اذان کوم دا زموږ ډېر غټه کمزوري ده بیا اذان وشو وس د اذان احکام سری خبر لازم چې به الفاظ ټیک نه دي نو چې ستاسو مسجد د مؤذن الفاظ ټیک نه دي نو په دې پوره پاکستان کې راته وخی چې دا چا ټیک دي ټول غلط وینو دا غي وجه دا چې زمونږ اذان ویل کیږي د محلې عام سړی هغه ټول عمر چې کوم دې ټماټر خرڅ کړی دي یا اسی مثال به تور یا هغه ټول عمر چې کوم دې څوکیداری کړی دا یا بل هر سړی خپل کاری او علم خو نه دی کړی وسه غریب خپل موز نو ورځي نو تا ته خو اذان غلط کوي نو دا قصور ټول لچا دی دا د محلې د مشرانو دی په کار دا چې هغه د دې لپاره کس مقرر کړي وس کس نه مقرریږي نو بیا خو ظاهري خبره ده چې بای په ټوله زوم په دې غونډه علاقه کې الکه صرف ملکړي جنسي بوالوزا په دې ملکړي جنسي کې چې کم جماعت هم ګوري سیوا ده دینا چې حافظ قرآن یا مولانا صاحب اذان کې هغه ټیکی د دین علاوه چې څوک یې ټول غلط دا مسله خو حل شو کنه د الفاظو غلطي کیږي وا دا غي وجه دا ده چې بای هغه عام سړی دی راغلي دی الله دې خوشاله کړي چې لادونه ډیوټي کوي
نو چې ته د پسې نښتې بیا لاړ شه په دې ټولو جوماتونو وګرځه او ټولو ته ووایه چې بھائی ته هم غلط وې ته هم غلط وې ته هم غلط نو بیا به خبره ټیک شي که دې یو غریب پسې نښتې چې الفاظ دې غلط دي او دا دې داسې ووایي دا ها که هغه د الفاظو ټیک کولو کوشش نه کوي نو دا سړی ګناهګار دی مؤذن جوړ شوی دی او خپل الفاظ نه ټیک کوي نو دې ګناهګار دی باقاعده په دې باندې ګناهګار دی دله پکار دی خپل کوشش کوي یو ټکی به ټیک شي دویم به ټیک شي دریم به ټیک شي یو ورځ به داسې راشي ټول اذان به ټیک شي انشاءالله صحیح ده مؤذن اذان وکړو وس اقامت بل سړی گئے نو آیا د دې خبرې اجازت شته مؤذن اذان وکړو د حق دی چې دې اقامت هم وکړي دلته به روز موږ هر سړی پلار دی ګړه ضرور اذان یو کړی دی الکه چې هغه اذان کړی ته پوس هو اذان چا کړی دی کته د ثواب د پاره کې د الله د رضا د پاره اقامت کې نو بیا څه وکا بیا د مؤذن نه تاسو وکړي چې مؤذن کوي او د چا اذان کړي ها نو تا ته ویلی شي چې یاره باید دې سړي اذان کړي نو پکار دا چې حق مؤذن بیا اقامت هم وکړي نو زمونږ اکثر داسې چلی دلته نه یادو مزون ټول خبره داسې چلی چې بھائی مؤذن اذان وکړي او استلاړ شي یو بهر پکې سیګریټ هم وي یا پکې خپل کاروبار وکړي یا پکې بل څه وکړي او بیا چې کوم دی چې راځي چې بشاته سب کې مانځه ته ولاړ الله بندا ول د اذان احکامات زده کا مسائل زده کا بیا راځه اذان کو او به نه پويږي مؤذن اذان وکړو یا عام سړی دی په مسجد کې موجود دی د مسجد په چار دیوارۍ کې دی او اذان وشو نو آیا دا د اذان نه بعد د مسجد نه بهر وتی شي اوس دا مسله ده دی به د مسجد نه بهر نه ځي الا دا چې ایمرجنسي یا د د په ذمه باندې د بل ځای مثلا یو کس داسې دی مثلا زموږ سره جماعت کې قاری صاحب دی یا حافظ دی یا څوک چې دی یا یو مولانا صاحب راغلی دی خدا هغه د وجې نه بل جماعت په بل ځای کې جمع کوي دی نو هغه سړی تلی شي ځکه چې د بل ځای د جمع انتظام د په ذمه دی یا په بل ځای کې داسې دی چې هلته تبلیغي ګشت دی هغه ضروري خبره ده اهمه خبره ده نو دا سړی تلی شي خو کچری داسې دی چې د ایمرجنسي نشته ضروري کار یې نشته خو هسې وایي چې مړه راځه دلته نه کوم په چکر به لاړ شو هلته بل ځای به دا جایز نه ده کوشش دا وکړه چې د اذان نه مخکې دې ځای نه وځې که نه اذان وشو نو دې ځای نه وسته نه شي وتی اوس به دلته یې دا قویم که نه چې کوم سړي اذان وکړو دا خو ما اوس بیان کړه دا مسله ستاسو توجه نه وي بھائی کم سړي اذان وکړو پکار دادا چې اقامت هم دی وکړي خو مؤذن به چېرته ګورې هغه ته به پړی اچو چې بھائی ته اذان کړی دی اوس دلته کښېنه هغه خو ورو تلي ایسته چکرې لګوي یا بازار ته تلي نو بھائی په دې کې دا مسله یاد لرئ چې د مؤذن اجازت وشو هغه وایي چې تاسو اقامت وکړئ نو بیا ټیک دی بیا مونږ صحیح دی خو که چېرې د مؤذن پې خفه کېږي چې بھائی اذان ما کړی ته اقامت ولیږئ نو بیا به اقامت نه کوي اکثر مشران یې سړیو ته بیا نه غږ کولی شي نو بھائی دا خبره عام ځکه کومه چې بھائی دا هر سړي په ذهن کې راشي او دا ټولې دنیا ته خبرېږي غونډه دنیا یې اوري چې بھائی په کوم ځای کې هم دا مسله وي نو دا مسلې زده کوي د مؤذن خپل عظمت دی قدر دی عزت دی هغه له به دا عزت او اهمیت ورکړي ها مؤذن له دا هم پکار دی چې بھائی دی په کردار سره ښایسته وي په گفتار سره ښایسته وي دی به هر کنځلي کوي او بیا راځي دلته اذانونه کوي نو دا نه ده مناسب ته به هر کنځلي کوي بهر د خلکو سره شر شدت کوي او بیا دلته اذان ته ودرېږي داسې سړی به اذان نه کوي اذان به هغه سړی کوي چې دی خوش اخلاق کوي ښایسته اخلاق ول الله ورکړي چې د په خبره باندې خلک راشي عام سړی به اذان نه کوي دی نشهی دی نشه کوي بهر بیا چې کم دی غفلت کوي او دلته راځي اذان کوي دا سړی به اذان نه کوي پاک سړی به اذان کوي چې دی په تقوا سره اوچتي د پرهیزګاري سیوای هغه سړی به اذان کوي د اذان خپل فضایل لیدای زده کو صحیح ده یو سړی داسې دی چې بھائی دی د قرآن مجید تلاوت کوي مسجد کې دی دا مسلې زده یو سړی د قرآن مجید د ملګري لزی ورکوي ملګرو لزی ورکړي لږ نږدې شي چې ملګري زی شي دا ماشومان کوشش کوي بره خېجه بره چته
ماشومان چې کم داسې دي چې مسافر نه دي د محلې ماشومان دي نو دو کوشش کوي برخې ځای ها کم داسې دي چې اوس مسافر دي میلمانه راغلي دي نو ماشومان د اکثر بې درکه شي نو هغه خیر د خپل ځان سره خواته ودروي خو چې دا کم داسې دي چې د کلی ماشومان دي نو دو په خدمت کې عرض دي چې خیر بر ودرېږي مشران ته بزی کېږي میلمانه راځي یو سړی د قرآن تلاوت کوي مسجد کې دی یا کور کې دی نو په ده باندې د اذان جواب ورکول واجب نه دی بھائی غور سره وره یو سړی مسجد کې تلاوت کوي مدرسه کې تلاوت کوي کور کې تلاوت کوي اذان شروع شو نو په ده باندې د اذان جواب ورکول واجب نه دی لیکن بهتره خبره ده چې د قرآن مجید بند کی او د مؤذن د اذان جواب وایي په مثلا اکثر مرګري دا سوال کې زمانہ ډیر زیات کی او واتس اپ باندې تاسو کې په مسنجرو کې وایي چې مفتی صاحب اذان نه ډیر کی لکه د دې مسجد आवाज هم راځي زه په دکان کې ناس یم د هغه مسجد هم راځي د هغه مسجد هم راځي نو په ما باندې د کم یو اذان جواب ورکول لازم دی پوه شوي یاره زه یو یم اذانونه ډیر دي د کم یو جواب ورکم یا زه په کور کې ناست یم د هر طرفه आवाज راځي نو بای بهتره خبره اولا خبره خدا دا چې د هر یو ورکا ستا به څه کېږي خو ذکر دی که ته جواب ورکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا د مؤذن د اذان جواب ورکو الله رب العزت په جهنم حرام کی د جنت مستحق یې جوړ په یو اذان جواب ورکول سره نو ګډیر دي مختلف زګون نوازونه راځي نو پتا باندې چې کم مسجد ته مانزه د پاره حاضرېږي نو پتا لازم دادی چې د هغه مسجد د اذان आवाज ورکړي چې کم د نږدې